رورجانه کباب والا څه شو؟ راځي دنه تله ده اوس به راشي. انجیوار ماما جی کباب په څو دی؟ په سل او روټۍ په څو ده؟ روټۍ په 10. ماما جی 50 والا کباب د سره نشته؟ نن سبا چېرته 500 روپۍ کباب ملوي. ماما جی ته داسې نشي کولی چې ماله په 50 روپۍ نیم کباب راکړې او یو روټۍ راکړې؟ روټۍ خو به نیمه درکړم خو کباب خو نیم نه کېږي. یاره ما سره خو 100 روپۍ دي، په دې اوس کباب واخلم او که روټۍ پرې واخلم. یاره ماما جی ته داسې وکړه ماله صرف یو روټۍ راکړه. ښه صحیح ده 10 روپۍ راکړه. ښه درکوم درته. ماما جی زما په خیال زما نه 100 روپۍ ورکې شوي دي. پیسې نه پرېوتې دي؟ ښه صحیح ده نو زه څه کولی شم څه پیسې سره نشته. ښه صحیح ده دا خوږې شوی خو ډېر ومه پیسې را سره نشته خو زه یې به پرېږده. یو پیره تکلیف راشي ده هر طرفه بیا تکلیف وي سړي ملا ماتوي. روژان ته لږ دلته خیال ساته زه راځم. دا خو به ولی دی ځم دلته به کېږم. او کباب او روټۍ دا د کوم ځای نه راله؟ کباب والا خو به نه یې راوړي. نه هغه خو ماته 10 روپۍ نه پرېښودې او چې هغه راکول نو هلته به یې راکړي. دا بیا چا راوړه؟ او پوه شومه بس دا راباندې چېرته الله څوک مهربانه کړی دی. یا رب ستا لاک شکر دی. سرجي که ته هغه مدد کولی نو دلته به ده کړی وکړه. ته هغه ته 10 روپۍ نه پرېږدولې خو بیا د ورته کباب او روټۍ هلته یولو. بچیه ستا خبره ټیک ده. ما به د هغه مدد ولې کړی وی که هغه دلته ما نه خیر غوښتی خو ته ولې ده چې هغه خیر نه غوښتو. هغه ما نه د قیمت تپوس وکړه کسټمر په شان. دا خبره بله ده چې هغه نه پیسې ورکې شوې وي ځکه لاړو کباب یې وانه اخیستو. نو سرجي بیا ته ولې اوس هغه مدد وکړو؟ ما د هغه مدد ځکه وکړو چې کوم ته د یو مجبوره انسان مدد کېږه نو هغه ته دا احساس مه ورکوه چې ته د هغه مدد کېږه ځکه هغه بیا خپل نظر کې وغورځي په دې سره د هغه زړه ته ډېر زیات تکلیف میلاو شي. نو بچیه ته هم نه دي اورېدلي چې کله د چا مدد کېږه نو دا لاس د دې لاس نه خبر نه شي. او بچیه ته ولې چې هغه د چا شکریه ادا کړه. او سرجي تا ټیک وویل. ښځه صحیح ده زه دنه ورځم. الله په امان.